یو طرف ته پاکستان کې روجه راغه او بل طرف ته د پاکستان چې کم تاجر حضرات دي نو هغه خپل ریټ لیس چې کم دی سیوا کړی دی چې دا یو مسلمان ملک دی. بل طرف ته کچره موږ نور مسلمانان ملکونه وګورو، خاص کر خلیج ملکونه تاسو ګورئ، دوبۍ، سعودي عرب، عمان، قطر، عرب ملکونه د یادوم الته په هر سٹور کې رمضان پیکج لګېدلی وي، رمضان آفر لګېدلی وي. یو شی کله په لس وي خو چې کله رمضان راشي نو هغه په اوه شي، په اته شي. باقاعده څومره هم مسافر په دغه ملکونو کې اوسېږي نو ویډیوز جوړ کړي او ورو لګي د پاکستانیانو ته په خپل سوشل میډیا پلیټ فارم باندې اپلوډ کړي دغه سٹورونو د دې د ریټ لیسټو چې مخکې سره ټو اوس سره ډونه چلی په رمضان کې چې دغه زموږ د پاکستان تاجرانو ته زغه زموږ د پاکستان بزنسمنانو ته لک شرم ورشي. ځکه چې کله هم رمضان راشي نو که سبزی فروش ته هغه به هم خپل ریټ سیوا کی اچھا را پورې په پاکستان کې ریټونه انکریز شي، ریټونه های شي. ځکه یې لپته ولګي اوس په خلک رمضان دی، اوس په خلک خلی فروټ ریټس زیات شي، د سبزی ریټ زیات شي، د دالونو ریټ زیات شي، د مرچکی پورې ریټونه چې کم دی په پاکستان کې د رمضان راتلو سره زیات شي جی. او بل طرف ته نور ملکونه مونږ وګورو نو الته آفر لګي، رمضان آفر وای لګېدلې دی جی. الته رمضان آفر لګي په سبزیانو باندې، په دالونو باندې، په هر شي باندې الته ریټونه راکم شي. الته دا غزم تاجران دی موړي چې مونږ پیسې وګټو خو نه جی، ای د رمضان د خاطر خپل ریټونه راکم کی، د رمضان د خاطر هغه خپل ګټه نفع لګه کم کی. خو بل طرف ته د پاکستان تاجرانو باندې دی مطلب د شرم مقام دی.